حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې مې د لوږې اثار ولیدل او د خېټې مبارکې پورې د لوږې د وجې نه کاڼې تړلې دي او وایي موږ هم د 3 ورځو نه خوراک نه و کړی. نو وایي د دواړو جهانو سردار مبارک ته مې چې د الله رسوله که اجازت راله راکړې چې لږ کور ته لاړ شم بیا راځم. وی پاک پیغمبر مبارک وی چې لاړ شه. وی چې کور ته لاړم وی خپلې بیبي ته مې وی چېرې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې مې د لوږې هغه اثار او نښې ولیدې د خوراک څه شته دی نه. وی هغې راته وی چې یو چیلوکی ده د چیلې ده بچی چیلوکی او یو سواغ اوربشي دي. یو سواع اوربشې پخوا د غنم جوار دا به په پیمانه باندې خرڅولو سواع 3.5 کیلو 3.5 کیلو په سواع کې راځي. دا 3.5 کیلو تقریبا د اوربشې یو سواع او دغه ګډورکی دی. وایي ما ته وایي چې زه به دا ګډورکی لال کړمه دا چیلوکی لال کړمه او زه ته دا اوربشې اوړه کړه. ښځې مې زر زر په میچن باندې هغه اوړه کړی او د هغې نه اوړه واغږل او هغه اوړه نرمېدل چې دا نرم شي نو د دې نه به بیا ډوډۍ پخې کړم. او وایي ما هغه چیلوکې غوښه ټوټې ټوټې کړه او په دشکي کې مې واچوله. وایي ما ته وایي چې لاړ شې نو د دواړو جهانو سردار مبارک ته به ووایې د الله رسوله بس ته م راشه او 2-3 کسان ځان سره راول ځکه چې لیکو کې څه غوښئ تاسو ته پته ده او 3.5 کیلو به تقریبا سوړه وي ځکه چې جابر رضی الله عنه به هم خوري ښځه به هم خوري رسول الله مبارک به هم خوري 2-3 کسان به ورسره نور هم راشي. او دا م ورته پته و چې رسول الله مبارک صحیح دی هسې نه ټول خلک ته ونه وایي چې راځئ. نو جابر رضی الله عنه لاړ د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي د الله رسوله بس بېګاله به زما میلمې او ځان سره 2-3 صحابه کرام هم را روان که هغوی به میلماني. پاک پیغمبر مبارک ورته جابره خوراک څه دی؟ وایي د الله رسوله بس یو سواع اوړه دي او یو رکوټي چیلوکې دی هغه مې حلال کړی دی. پاک پیغمبر مبارک وایي دا خو پاک خوراک دی دا خو ډېر شی دی بس ته داسې چلو که چې کور ته لاړ شه چې زه نه یم درغلی نو کټوی د اور نه مه کوزوې او د ډوډو نه د وړو نه ډوډۍ مه پخوې او اواز وکړې ای د هندق خلکه بېګاله د جابر میلمانه یو. اوس 3,000 کسان دي په هندق کې ټیک ته بعضې کورونو ته هم ځي خو ټول خو به نه ځي که نه په نمبر به ځي. جابر رضی الله عنه وایي چې دا خبره مې واورېده ما وایي چې الله حیا راله راکړه ځکه چې میلمه راشي خوراک نه اوس به څه کوم. وی د دواړو جهانو سردار مبارک را پسې دی او صحابه ورپسې دی او زه ته لاړم. وی ښځې ته مې وی چې یا ښځې دا خو رسول الله مبارک ټول د خندق خلک ځان سره را روان کړي. ما ته وی چې دا به څه کوم ایام لاړه نشي. وی ما ورته وی چې تا ته ما نه وي چې پاک پیغمبر والا خبر که چې 2-3 کسان راولي. وی ما ورته وی چې ما ورته ویلي دي. وی بس الله پیشه او د الله پیغمبر پیشه نو ځکه چې تا ورته ویلي بس موږ به خلکو ته وایو چې موږ خو ورته ویلي چې دغه و چې رسول الله مبارک دومره ډېر خلک راوستل خو څه چل به ورسره کوي نو. وی د دواړو جهانو سردار مبارک راغی. وی پاک پیغمبر مبارک د کټوی نه سر لر که او په هغې کې خپلې لاړې مبارکې تو کړې او بیا پې یو کپړه واچوله او په هغې اوړو کې رسول الله مبارک خپلې لاړې مبارکې تو کړې. قسم په خدای چې د الله د هغې کسانو نه بهتر خلک به کوم ځای پیدا کړي د رسول الله مبارک لاړې په یو خوراک کې ګډې شي او د هغوی وجود ته لاړې شي بهتر به ته کوم ځای پیدا شي. هغې او ما ته وایي چې ښځې ته دې ووایه چې ځان سره بله ملګرې مه ګوره چې ډوډۍ اوس پخوي در سره ځکه په یوازې خو راته پخول ګران دي بله ځان سره وګوره 3.5 کیلو اوړه به سي. وایي پخوا به لکه اوس هم دا خلک دی وړو وړو پلیټونو کې خوراکونه کوي رکوټ رکوټ پلیټ کې خوراک ښه نه دی په یو ځای باندې خوراک پکار دی برکت په هغې کې. د دواړو جهانو سردار مبارک سره غټ لوښی و بعضې وخت کې به یې روغ که 10 کسان به هغې ته ناست و غټ لوښی به نو صحابه چې څنګه رالل نو یو غټ لوښي کې د دواړو جهانو سردار مبارک ورته په خپلو لاسو مبارک هغه ډوډۍ ماتی. هلته د جابر رضی الله عنه ښځه ده ورته یې بل هم راول هغه به در سره پخوي هغوی ډوډۍ پخولې او د تنور نه یې راوباسي او دې خو یې غورځوي یو سپوټي یږدي او پاک پیغمبر مبارک په خپلو لاسو مبارک هغه ډوډۍ ماتی. هغه صحابه بختور چې رسول الله مبارک ورته په خپلو لاسو باندې ډوډۍ ماته کړو هغوی به یې خوري.
رسول الله مبارک وی لس وطان کسان ورته راځي کینې. پاک پیغمبر مبارک د سمسې په ځای به په کاسې باندې ورته د دیشکینه غوښه راچوله او دا خور وه د سمسې په ځای په کاسه. کسان خوراک خوري او پاسي، کسان خوراک خوري او پاسي. جابر رضی الله عنه وی زر کسان خو پې ماړه شو چې کټوې ته مو کتل قسم په الله هم هغه شانتې جوشېږي ته به نه وایې چې یو قطره ترې کمه شوې ده او اوړو هم هغه شانتي لکه په لومبي وخت کې چې څومره ډوډۍ م ته دومره پخې که چې زرو کسانو وخوړې هغوی هم ماړه شو اوړو کې کموالی نه دی راغلی. وایي د دواړو جهانو سردار مبارک راته وایي چې خلک هم وګورې او بس ورکوی ته خلکو له چې څوک غواړي ورکوي. وایي چې د دواړو جهانو سردار مبارک کله لاړ اوړه کې هم دی ختمېدل، موږ ته ورکولو ډوډۍ نه ختمېدې، انګولې نه ختمېده، خو چې رسول الله مبارک د کور نه ووته نو د هغې نه پس هغه بیا ختم شوي دي. تر څو پورې د دواړو جهانو سردار مبارک کورو نو هغه شیزونه ختمېدل نه. دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د معجزې رب العالمین پکې دا ښکارې کړي دي. نعمان ابن بشیر دا یو صحابي دی. نو د خور وی مور مې راله یو پیاله کې کجورې راکړې چې د دواړو جهانو سردار مبارک له دا کجورې یوسه ځکه یخنیم دا خندق هم کنې باسي وږي به یې دا ولې یوسه. نو چې پیاله کې مې ولې هغه کجورې یوړې نو رسول الله مبارک ته چې د الله رسوله مور مې راله دا کجور راکړې دي. وایي چې ورته یې وکتل نو لږې وې نو پاک پیغمبر مبارک ورته د الله داسې ونیو. وایي په دې تلي کې مې ورته هغه کجورې واچول، په تلي کې یې ته کجورې واچولې. اوس تاسو نه تپوس کوم چې په تلي کې کومې کجورې راځي تلې څه کوي اړوله په قضا خو یو انسان هم پرې نه مړېږي. وایي د دواړو جهانو سردار مبارک څادر وغوړو او یو کجوره یو ځای کې د بل ځای کې د هغې پې د پاسه وشیندلې او وایي چې څومره د خنده خلک و وایي هغوی ته یې وایي چې ناشتې له راځئ. وایي چې یو صحابي ته یې اواز وکړه چې ورته وایي رسول الله مبارک وایي چې ناشتې له راځئ. صحابه را روان شو. وایي چې کجورې یا خو په تلي کې وې او یا چې سینګ اواز صحابي وکړو چې رسول الله مبارک وایي چې ناشتې له راځئ درستخان د کجورو نه ډک شو. هغه د خنده خلک لګیا شو، هغه کجورې یو خوړې ټول پې ماړه شو، هغه په درستخان باندې ته کجورې پاتې شوې. دا زموږ د ښکلې پاک پیغمبر مبارک بله معجزه. بل یو کس د دواړو جهانو سردار مبارک له الوا راوړو، حیث ورته وایي الوی یې وله راوړه. پاک پیغمبر مبارک ځان سره بیبیان هم بوتلې، ام سلمه رضی الله عنه ورسره یې وه، حضرت عایشه رضی الله عنها هم ورسره یې وه. نو ام سلمه رضی الله عنها ورسره په خیمه کې وه. نو چې هغه الوی وله راوړه نو د دواړو جهانو سردار مبارک ام سلمې له ورکړه، هغې ته یې الوا واغېسته، په لوښي کې لږه الوا ده چې د هغې څومره په کار و هغې ته یې واغېسته او د دواړو جهانو سردار مبارک نوره په لاس کې هغه لوښي نیولې دی بار ته راووته او خلکو ته یې اواز وکړ. یو صحابي ته وایي خلکو ته اواز وکړئ یا د ماښام خوراک له راځئ. صحابه رالل او د هغې لوښي نه لګیا شو، د خندق ټول خلک ماړه شو خو الوا ختمه نه شوه. دا زموږ د ښکلې پاک پیغمبر مبارکه معجزه.